عزتمند پښتنو کتونکو تاسو ورور معاذ خان یم او دا وخت د ګرمینجبې په ټاپ کې موجود یم. قدرمندو کتونکو ګرمینجبې ته د لر او بر نه خلک راغلی دی، د هغوی سره خبرې کوو چې آیا دوی ته دا ګرمینجبه څنګه ښکاره شوه، څومره وخت بعد رالو او څه محسوسوئ دلته راغلي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول نه اول خو را سره خپل تعارف وکړئ، بیا راته ووایه ګرمینجبې ته راغلی څه محسوس. نو زه خو زما نوم تاج الدین دی، د مټې اوسېدونکی یم او ګرمینجبې ته دې لپاره راغلی یم. دې نه مخکې مې دوه توره ما کړي دي او ډېره زبردسته علاقه ده، ډېره یخه علاقه ده او خاص طور ګرمیانو کې هر سړي لپاره راتلل پکار دی لازمي دلته کې. بل زموږ څومره خپل خلک چې لوکل کم خلک چې دي دوی له پکار دي خامخا د خپل ګرمینجبې ته یا ملنجبې ته یا د خپل علاقو ته راځي، یخوالی د خپلې زبردست علاقې دي نو خامخا دوی مردان یا دغه طرفونه چکر ولرځي نو هغه طرفونه نه دي ښکلي. ټیک د هغه ښکلي د خپل ښایست باندې صحیح دي. د دې موسم لپاره خاص طور زموږ سوات خو ډېر زبردست موسم دی، زموږ دلته کې راځي خامخا انجوای کوئ. دا راته ووایه د مټې نه رالې په لاره څه مشکلات؟ یا رئیس مشکلات نشته. زموږ شکریه ادا کوو د محمود خان خصوصي ته ورکوي چې هغه وزیر اعلی چې کله جوړ شوی دی نو هغې نه مخکې ما ډېر کارونه کړي، خو نه خاص طور وزیر اعظم د عین موقع باندې موږ هغو ډېر زیات کارونه کړي دي. بیا دا لار د دې باندې هر سړی راځي او دا روډ ډېر زبردست روډ جوړ کړی دی او په بره باندې مو څنګه ګاډي راخیږي، فور ویل ګاډي یا دغه ګاډي اوس انشاءالله ترکول وشي. موږ امید لرو موږ د پی ټی آی د حکومت نه ډېر زیات مطمئنه یو او په کار دار چې لکه جلد او جلد به دې روډ باندې کار وشي، خلک خامخا راځي په سهولت به راځي نو دواګانې ورته کوي. پیغام خدا ورکوم د هر دغه لپاره چې کتونکو لپاره چې ټول دې راشي او خاص طور کې چې کوم دی نو ګرمینجبې چکر راوړی ډېر ښکلی موسم دی او 10 منټه 20 منټه بعد باران کېږي، موسم روښانه کېږي، بلشانه کېږي، ډېر زبردست موسم دی او ډېر ښکلی موسم دی. جی ډېر ښکلی ماحول دی، ډېر ښکلی ځای دی او د چکر ځای دی. اقبال حسین شهید شریف. بس دا روډ لږ دا بره خراب دی، لاندې نه نور ډېر مزدار دی او جی بس لاولنې او یا ځای خو ډېر مزدار دی او یا پیغام خو دا ورکوم ماشاءالله ډېر زبردست ځای دی، ښکلی ځای دی، جنت یو ټوکړه ده او ښه موسم هر سړی ښه برابر دی. ما تحصیلي کول دیولی نه شلحان کلي نه، نوم مې فرمان الدین دی. په لاره باندې هېڅ مشکلات هم نشته، د هغې څه خوړه پورې څه مشکلات نشته. په بره لږه لار خرابه ده خو هغه چې فور ویل ګاډی چا سره چې راځي نه فور ویل ګاډی لازمي خبره ده او بره خو ډېر مزیدار ځای دی او ټولو خلکو ته زموږ دا میسج دی چې هغه راشي او د زیږي هغه دې وکړي. دلته راسره بل ملګری هم موجود دی، شیرقلم نه راغلي چې دوی دې څه غواړي. وعلیکم سلام. اسان تاسو ډېره مهرباني کوئ دلته راغلي موږ تاسو کوئ. ګرمینجبې ټاپ ته راغلې څونه وخت بعد راغلې او څه محسوس؟ یاره زما په اولنی چانس ته چې رالم ماشاءالله ډېره ښکلې علاقه ده، خو صرف دا روډ یې لږ خراب دی د خوړ نه په بره باندې چې په دې باندې نظرثاني وشي او دا جوړ کړلی شي نو غټ سهولت به شي. کار په روان دی ډېر. پی ټی آی حکومت ته ماشاءالله ډېر ښکلی په تیزۍ پې کار روان دی خو چې دا بر روډونه غر دا سیټ دا جوړ کړلی شي نو ډېره مهرباني. سلام ورو تاسو چینل ډېر شکریه ادا کوم، موږ له موقع راکړله دلته رالی او موږ له موقع راکړه. موږ په خپله پیر بابا باندې راغلي وو، موږ خو پلې لار رالو، لار خو ټیک ته چې د ځایه پورې صحیح ده خو دا دې چې په کم په بره باندې دغه ورکړی کوم د سیل سپاټۍ ښکلی ځای دی د هغې لار مکمل نشته ده. د دې چې کومه روانه کړې نو دا هم ډېره مشکله ده چې لکه په دې باندې ګاډی وخېږي او نور خو ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی، سپیشل ځای دی او کسان راتلی شي چکر ته راتلی شي. لارې ذکر وکړو په دې لاره خو کار په تیزۍ سره ښه په ښکلی کار پرې روان دی خو لکه موډونه یې ډېر زیات تنګ دي، ډېر زیات لکه چړانې دي پکې که نه چې دې باندې لږ دغه وکړي نو خلکو ته به لږ سهولت پیدا شي. څه پیغام؟ نو پیغام دا دی چې راشي چکر راولګي، ډېر ښکلی ځای دی، سپیشل ځای دی. نه راغلي یو پیر بابا او په لار خو هېڅ مشکلات هم نه وو، صرف دا زیږي لږه دا غر لږې سخت غونده کې دی او دا روډ یې لږ خراب مراب دی نو ښکلی ځای دی، ډېر ښکلی سپیشل. دلته ګرمي ډېره تیزه ده او دلته خو ماشاءالله ډېر ښکلي اوبه دي، په دې اوبو کې سړی څوک لاس نه شي ښکته کولی، ډېر زیات ښکلی ځای دی او یخ ځای دی. دې ځای نه مطمئنه شوې؟ بالکل ماشاءالله ښکلی ځای دی. څه پیغام؟ بس پیغام دا دی ټولو خلکو ته چې راشي چکر مکر وو انجوای وکړي او لکه ښکلی سیل ځای دی او د دې ځای نه مزې والي.